अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद लरम چې تاسو ټول به ټیک ټاک کې جی بالکل جی په یو نوی ویډیو لیکچر کې تاسو په خدمت کې حاضر یم. ماته ویل شي جی بلال خان او دی ویډیو لیکچر کې به موږ ان شاء الله خبره کوو د پروډکشن اینڈ آپریشنز مینجمنت متعلق. نو پروډکشن آپریشن مینجمنت څه ته وایي جی؟ تاسو ته پته دی یو ډیر مهم سبجیکټ دی او پروډکشن کې او آپریشنز کې ډیر زیات مهم کردار ادا کوي. نو دې نه مخکې جی که تاسو زما چینل تر اوسه پورې نه سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ سبسکرایب کړئ، ورسره چې کوم بیل آیکن دی په هغې باندې کلیک کړئ چې تاسو ته هر یو زما نوي ویډیو په باره کې چې کوم نوټیفیکیشن دی چې تاسو په وخت باندې ملاویږي. پروډکشن آپریشن مینجمنٹ څه ته وایي؟ د دې یو سمپل ډیفینیشن موږ دلته کې لیکلی دی. Production operation management means POM is the process which combines and transforms various resources into the production operation of the organization into value added product service as per policies of the organization. څه مطلب دی؟ مطلب دا دی چې POM یو داسې پروسس دی، یو داسې پروسه ده چې په هغې کې موږ مختلف قسمه ریسورسز هغه د کمپنی په پروډکشن یا آپریشنز کې کنورټ کو او بیا هغه پروډکشن او آپریشن چې کوم پروسس دی هغه زمونږ دغه مختلف قسمه پروډکټس د کنورټ کی پس کې یعنی انفینش ګوډز یا را میټیریلز دا په پروډکټس کې یا په سرویسز کې کنورټ کی اکارډینګ ټو د پالیسیز آف آرګنایزیشن. او دا ټول پروسس چې کیږي نو دا د آرګنایزیشن د رولز ریګولیشنز یا د پالیسیانو مطابق کیږي. نو مطلب دا دی چې پی او ایم یا پروډکشن آپریشن مینجمنٹ یو داسې پروسس دی چې په هغې کې مونږه څومره چې هیومن ریسورسز دي، څومره چې را میټیریلز دي، څومره مشینان دي په یو کمپنی کې مونږ سره، څومره مختلف قسمه ریسورسز دي او د پروډکشن دپاره یعنی د شیانو یا خدماتو جوړولو دپاره استعمالیږي، د مختلف قسمه سیزونو یا د مختلف قسمه سرویسز جوړولو دپاره استعمالیږي. ټول مونږ را یوځای کړو او هغه په خپل ترتیب باندې په یو منظم طریقې سره د اصولو مطابق مونږ د کمپنی په پروسس کې واچو او بیا هغه مونږه په پروډکټس یا سرویسز کې بدل کو. نو مطلب دا دی چې دلته کې مونږ سره څومره هیومن ریسورسز راځي په انپوټس کې راځي، څومره مشینان وي، څومره را میټیریلز وي، څومره مونږ سره نور مختلف قسمه داسې څیزونه وي چې هغه مونږ راوړو او د هغې نه پروډکټس جوړو نو هغه مونږه انپوټس کې شامل کو. بیا انپوټس چې څومره مونږ سره راشي مونږ ټرانسفرمیشن یا دې ته مونږ وایو پروسس، دې ته مونږ پروسس هم وایو. نو یې په ټرانسفرمیشن کې واچو یا په پروسس کې واچو نو په دې باندې مزدوران کارو کی، بجلی په استعمال شي، مشین په استعمال شي او نور مختلف قسمه داسې څیزونه په استعمال شي چې د هغې په ذریعه باندې دا پروډکټس ته کنورټ شي یا بدل شي. نو چې کله دا پروډکټس ته کنورټ شي یا بدل شي نو بیا موږ سره څه منځته راځي؟ آوټپوټ راځي. آوټپوټ نه مراد هغه پروډکټس دي، هغه سرویسز دي چې کم پروډکټس یا کم سرویسز مونږ جوړول غواړو، مونږ تولیدول غواړو، کوم زموږ مقصد وي. نو دا موږ سره د پروډکشن آپریشن مینجمنٹ یو سمپل ډیفینیشن دی. ټیک شوه؟ په دې کې دا خبره ذهن کې وساتئ چې پروډکشن آپریشن مینجمنٹ یا ساتي په دې کې میجر د ټولو نه مهمې غټې خبرې چې دي درې دي، یو انپوټس، یو ټرانسفرمیشن او یو آوټپوټ. ټیک شوه؟ نو تاسو خلاصه ویلی شئ چې د پی او ایم چې کوم موږ سره پروسس دی هغه پروسس یا سټیپس مونږ سره سودي درې قسمه دي. سودي مونږ سره جی درې، یو انپوټس را یوځای کول، دویم هغه ټرانسفارم کول یا پروسس کول او دریم آوټپوټس ته هغه کنورټ کول. ټیک شو جی؟ نو دا مونږ سره د پروډکشن آپریشن مینجمنٹ ډیفینیشن او د هغې ایکسپلینیشن. اوس مونږ لکه خبره کوو هسټوریکل ویو آف پروډکشن اینڈ آپریشنز مینجمنٹ، یعنی د پروډکشن اینڈ آپریشنز مینجمنٹ څه هسټري ده، څه تاریخ دی. نو په تاریخ کې ټولو نه اول موږ ته چې کوم ملاویږي هغه 1776 کې نمبر 1 1776 کې سپیشلایزیشن آف لیبر ان مینوفیکچرنګ، یعنی ایډم سمیت چې دی دا کانسیپټ ورکو چې ګوره لیبرس پکار دي چې هغه په یو مینوفیکچرنګ آرګنایزیشن کې سپیشلایز یعنی په خاص یو کار کې
یو وظیفه کې یو جاب کې هغه سي سپیشلایزیشن ولري، یو خاص وظیفه کې یو خاص جاب کې هغوی سپیشلایزډ اوسي. سپیشلایزډ نه مطلب څه دی جی چې هغوی په هغه کار باندې ډېر ښه پوهېږي او د هغه کار په باره کې دوی سره ښه ډېر معلومات وي، دوی سره ښه ډېر انفارمیشن وي، دوی سره ښه ډېره تجربه وي، مهارت وي چې ښه طریقې سره دا کارونه دی سرته ورسوي. بیا په 1779 کې پروډکشن اپریشنز مینجمنټ سره ریلیټډ ایلای وایټنی اینڈ ادرز دوی بیا انټرچینجبل پارټس او کاسټ اکاؤنټنګ په باره کې څه وکړل کانسیپټس ورکړل. مطلب دا دی چې انټرچینجبل پارټس یا کاسټ اکاؤنټنګ که تاسو غور وکئ نو یعنی مونږ مختلف قسمه حصو کې یو پروډکټ جوړو. اوس هغه هر یو حصې دپاره مونږ ته ځان له مشین پکار وي، ځان له ډپارټمنټ پکار وي، ځان له انسانان یا مزدوران پکار وي چې هغه د هغه پروډکټ یو حصه یو برخه جوړه کړي. مثال په تور باندې که تاسو لیپټاپ جوړوئ، د لیپټاپ کارخانه د فیکټري د تاسو، نو تاسو د لیپټاپ چې کوم سکرین دی هغه بیل جوړوئ، د لیپټاپ مدربورډ به بیل جوړوئ، هارډ ډسک به بیل جوړیږي، کیبورډ به بیل جوړیږي، باډي به بیل جوړیږي. یعنی مطلب دا دی چې 15 شپږ حصې د یو لیپټاپ د بیلې بیلې جوړې شي، هغه بیا اسمبل شي، رایوځای شي، نو د هغې نه یو پروډکټ یعنی لیپټاپ جوړ شي. نو اوس تاسو وګورئ د یو لیپټاپ په سکرین جوړولو باندې څومره خرچه راځي، مصرف راځي، د یو لیپټاپ په کیبورډ جوړولو باندې څومره مصرف یا خرچه راځي، داسې هارډ ډرایو جوړولو باندې څومره مصرف یا خرچه راځي، دا ټول موږ سره په کاسٹ اکاؤنٹنگ کې یا انټرچینجبل پارټس کې شامل دي. نو ایلای وایډنی چې دی دوی یو څو دي سره نور آترز هغوی څه وکړل جي، هغوی مختلف قسمه کانسیپټس چې دي هغه وړاندې کړل د څه په باره کې، مختلف قسمه کانسیپټ د دې کاسٹ اکاؤنٹنگ په باره کې. او مونږ ګوره پروډکشن چې څومره هم کوو، تولیدات چې څومره هم کوو، یاد ساتئ په هغې کې مونږ یو حصه ګورو د یو پروډکټ چې په هغې باندې زموږ څومره خرچه راځي. ٹھیک ده جی. بیا دې نه بعد ډیویژن آف لیبر بای سکلز چارلز بیبیج چې دی نو هغه دا کانسیپټ ورکړو چې ګوره مونږ به لیبر تقسیم کو او هر هغه لیبر ته به مونږ هغه کار ورکو چې په کوم باندې هغه ډېر ښه پوهېږي. اساینمنټ آف جابس بای سکل، بیسکس آف ټایم سټډي. ٹھیک شو جی. نو اوس که څه دې کې غټه خبره څه ده جی، هر یو امپلائی، هر یو کارکوونکی یا هر یو لیبر چې په کم یو کار کې ډیر زیات سکلز ولري، مهارت ولري، هغه ته به موږ هغه جاب یا هغه وظیفه ورسپارو. نو هغه به ښه طریقې سره، ښکلي طریقې سره خپل کارونه وړاندې وړي. 1900s کې ساینټیفیک مینجمنټ تیوري فریډریک ټیلر چې دی هغه دا پیش کړله. دې څه وایي ساینټیفیک مینجمنټ تیوري؟ دی وایي چې بھئی په یو ارګنایزیشن کې چې څومره خلک پروډکشن کوي او تولیدات کوي، مختلف قسمه شیان یا خدمات جوړوي، نو هغوی مینیجرز له پکار دي چې هغه د خپل مزدوران لیبر دی ابزرو کړي. دوی څه وکړي جي؟ ابزرو کړي. ابزرو مطلب څه دی چې یعنی دی د هغوی مشاهده وکړي، د هغوی نه معلومات واخلي، هغه وګوري چې په کومې طریقې سره دوی لګیا دي کار کوي. اوس په دې لیبرز کې یا په دې امپلایز کې مینیجرز به هغه امپلایز معلومي پیدا کوي به چې څوک په کم وخت کې او په ښه طریقې سره خپل کارونه پوره کوي یا خپل کارونه وړاندې وړي. ټیک شو جي. نو اوس اول به تاسو د خپل امپلایز کارکوونکو کارونه چیک کوئ، ابزرو به کوئ، منیټر به کوئ. دویم تاسو وګورئ چې کوم یو امپلای هغه ډیر زیات ښه طریقې سره په کم وخت کې او ښکلې طریقې سره هغه د خپل وظیفو اجرا کولو پوره کولو کوشش کوي، د خپل جاب پوره کولو کوشش کوي. نو چې یو امپلای په کم خرچو کې او په کم ریسورسز استعمالولو سره او په کم وخت کې هغه خپل یو جاب یو کار پوره کوي، نو هغه امپلای د نور امپلایز په نسبت باندې به ډیر زیات سوي ښه وي. اوس دویم سټیپ دا دی چې دغه امپلایز والا چې کوم د کوم یو امپلای کار ډیر زیات بیسټ دی، دغه کار دی د ټولو امپلایز ته، د ټول مختلف قسمه لیبر ته دی وښودلی شي چې تاسو هم
په دې طریقه باندې خپل کارونه کوئ نو ستاسو وخت به کم لګیږي، ستاسو خرچه به پې کم راځي، نو کمپني ته به پرافټ رسیږي، کمپني به په کمه خرچه کې په کم وخت کې ډېر ښه طریقې سره کارونه وړاندې وړي. ټیک شو جی. اخیری چې کوم دی چې دا کومه طریقه تاسو امپلیمنٹ کړله په ټولو امپلایز باندې د یو څو لیبرز یا امپلایز بیسټ طریقې تاسو په ټولو امپلایز باندې امپلیمنٹ کړلې، نو اوس به څه کوئ، اوس به تاسو دا کارونه مینج کوئ چې دا طریقه سکسسفلی امپلیمنٹ شي او د دې نه تاسو هغه ریزلټس ترلاسه کوئ چې کوم ریزلټس تاسو ایکسپیکټ کوئ، تاسو توقع ساتئ. ټیک شوه. دا ساینټیفیک مینجمنټ دی چې پروډکشن اپریشن مینجمنټ سره ریلیټډ دا کانسیپټ د ورکړی دی. بیا په 1900s کې موشن اف سټډي اف جابس فرینک ګیلبرت دا یو شخصو د خپل بچیو د په خپلو بچو باندې تجربه کړې وه او د به خپل بچي ابزرو کول چې زما کم یو بچي یعنی لور یا زوی په کم وخت کې او په کم خپل انرژي استعمالولو کې هغه خپل کار چې دی نو هغه وړاندې وړي یا ترسره کوي یا پوره کوي. نو موشن سټډي کې بیا به د کتل چې کم یو زوی یا کم یو لور به په کم وخت کې او په لږ ستړي کېدو کې لږ انرژي استعمالولو کې به چې هغه کم یو زوی یا کم یو لور به یو کار پوره کولو، نو هغه طریقه به خپلو ټولو بچو ته ښودله چې تاسو هم په دې طریقو باندې کار کوئ او دغه طریقې سره د ده نه دا آیډیا اخیستلی شوې ده او دا په کمپني کې یا په ارګنایزیشن کې استعمال شوې ده. ټیک شو جي. 1901 کې 1901 Scheduling techniques for employees machine jobs in manufacturing یا ساتي هنري ایل ګینټ چارټس دا په پروجیکټ مینجمنټ کې ډېر زیات استعمالیږي او د یو داسې چارټ جوړ کو چې په هغې کې لکه تاسو ویکلی ډیلی منتلی اکټیویټیز لیکئ د یو پروژې یا د یو پروجیکټ چې په د یو هفته کې یا په د یو ویک کې به موږ دا کار کوو، په نیکسټ ویک کې به دا کوو. مطلب دا دی چې تاسو یو چارټ جوړ کړئ او هغه چارټ کې دا لیکلی شوي وي چې ویکلی که چېرته یو کار تاسو په یو میاشت کې کوئ، یو پروډکټ تاسو په یو میاشت کې جوړوئ، نو هغه یو میاشت کې به د دې پروډکټ مختلف قسمه حصې تاسو په کوم ویکس باندې په کوم ورځو باندې یا په څومره ورځو باندې ډیوایډ کوئ. نو مثلا که موږ وایو چې یو پروډکټ هغه موږ په یو منت کې جوړولی شو یا جوړو، نو تاسو به خپل هغه یو پروډکټ جوړولو سره تړلې چې څونه خبرې دي هغه به تاسو څه به وکړئ چې هغه به تاسو په ویکس باندې ډیوایډ کړئ یا به په ورځو باندې ډیوایډ کړئ. مطلب دا دی چې فرسټ ویک کې به موږ د دې پروډکټ دا حصه جوړو، سیکنډ ویک کې به بیا موږ د دې پروډکټ دا حصه جوړو، تھرډ ویک کې. نو داسې ګوره که یو پروډکټ یا یو پروجیکټ تاسو په 2-3 کالو کې تاسو جوړوئ، نو خپله سوچ وکئ چې هغه 2 کالو والا کار به تاسو څنګه په ویکس کې یا څنګه په منثس کې ډیوایډ کوئ یا تقسیموئ. نو دا یو بهترین هنري ایل ګینټ کانسیپټ دی چې هغه د سکیجولینګ دپاره ټیکنیکس سکیجولینګ ټیکنیکس چې دي هغه د امپلایز دپاره وښودل او دې ته ګینټ چارټس هم وایي. تاسو که ګوګل کې ورکئ ګینټ چارټس، نو هغه به تاسو ته یو چارټ راوباسي او هغې کې لیکلی شوي وي چې کوم یو اکټیویټي په کوم ورځ یا په کوم ویک یا په کوم منت کې کول دي. بیا 1915 کې اکنامک لاټ سایزز فار انوینټري کنټرول ایف ډبلیو هاریس دی دا کانسیپټ ورکړی دی اکنامک لاټ سایزز فار انوینټري کنټرول. مطلب دا دی چې انوینټري کنټرول دپاره ګوره لاټ سایزز پکار دي موږ ته. څه مطلب دی چې ګوره زیات مقدار کې را میټیریل اخیستلو سره موږ ته پروډکشن پروسس اسانیږي هم او ارزانیږي هم. نو تاسو که په را میټیریلز په ارزان قیمت باندې ښه ډېر پرچیز کوئ او بیا د هغې نه پروډکشن کوئ، د هغې نه تولیدات کوئ او د هغې نه مختلف قسمه پروډکټس یا سروسز تاسو جوړوئ، نو خپله سوچ وکئ چې تاسو که په فیوچر کې را میټیریلز چېرته قیمتي کیږي هم، ګرانیږي هم، ایکسپینسیو کیږي هم، نو بیا هم تاسو به ډېر زیات را میټیریلز اخیستي وي او د هغې په ذریعه باندې به تاسو د نقصان نه بچ شئ. نو دې سره مونږ انوینټري کنټرول کولی شو. کله نا کله تاسو داسې ویلی شي چې زیات مقدار کې پروډکشن وکړو او بیا د هغې نه مونږ په مارکیټ کې رو لږ د ډیمانډز مطابق سامان وړو او هلته کې په خلکو باندې خرڅوو. بیا 1927 کې هیومن ریلیشنز یعنی د هاتون سټډیز ایلټن مایو پیش کړی د په خپل انډسټري کې یعنی په خپله کارخانه کې د څو کړل په امپلایز باندې تجربه وکړله.
څه تجربه وکړله دې بتلو او په فیکټری کې یا په کارخانه کې چې کوم مزدورانو به کار کول نو دې به لاړو هغې ته به کله لایټ زیات کو یعنی مثال په یو فیکټری کې هغه مزدورانو ته 10 بلفونه لګېدلي دي نو د څه وکړل د 15 بلفونه ولګول د 20 بلفونه ولګول بیا بعضې ټایم کې د که مثال 10 بلفونه لګېدلي دي نو د هغه لایټینګ یا بلفونه کم کړل داسې ګوره هلته ټمپریچر کله زیاتول کله کمول یعنی کله ګرمي زیاتول کله یخني زیاتول وغیره وغیره دا ټولې خبرې او داسې نور تجربې په خوراک مراک باندې دا د وکړلې الټن مایو نو د چې د کوم مقصد دپاره تجربې کولې هغه مقصد خو په خپل ځای پاتې شو خو دته نور لرنینګ وشو د دې خپل تجربو نه لرنینګ دا وشو چې مزدورانو کله دا وکتل چې زمونږ دا مینیجرز راځي او دی په مونږ نظر ساتي او دی مونږ ته ډیره زیاته توجه راکوي نو د هغه یعنی د لیبرز توجه د مینیجرز د اکټیویټي طرف ته لاړه چې مینیجرز مونږ له راځي او مونږ له دونه توجه راکوي په مونږ دونه نظر ساتي د دې په وجه باندې هغه امپلایز یا هغه لیبر ډیر زیات خوشحاله شو او هغوی پرفارمنس ورسره نورم ښه شو او د هغې تعلق دی سره نورم سیوا شو پازیټیو شو نو الټن مایو وویل چې دغه وخت نه هیومن ریلیشنز تیوریز چې دي نو هغه ډیولپ شو دا اصل کې د هیومن ریلیشنز تیوري بانی هم دی فادر هم دی یعنی دا د پیدا کړې ده چې واقعي که چېرته مونږ هیومن سره بهترین تعلق وساتو ریلیشنشپ قایم کو نو د هغې په وجه باندې به موږ ته ډېره زیاته استفاده یا ګټه یا فایده ترلاسه شي بیا په 1931 کې سټیټسټیکل انفرنس اپلایډ ټو پروډکټ کوالټي کنټرول چارټس مطلب دا دی چې دا WHE ورډ چې دی نو د لکه داسې چارټس جوړ کړل چې هغې ته موږ کوالټي کنټرول چارټس وایو د هغې په ذریعه باندې دوی د پروډکټس کوالټي هم چک کوله او د پروډکټس کوالټي چې کوم دا هغه مینټین ساتلو کوشش هم کولو نو مقصد دا دی خیر سټیټسټکس ټیکنیکس او ټولز چې دي نو هغه تاسو کتی شئ تاسو ته به ډېر میلاو شي خاص کر که تاسو چېرته دا کم بزنس سټیټسټیکل ټولز که دا تاسو وګورئ ډیپلی نو انشاءالله تاسو ته به ډېر زیات هیلپ د دې نه حاصل شي نو سټیټسټیکل انفرنسز یا اپلایډ ټو پروډکټ یا کوالټي کنټرول په دې باندې ډېر زیات ویډیوز به تاسو ته نورم میلاو شي نو تاسو کولی شئ چې د دې په ذریعه باندې ډېره زیاته استفاده په خپل پروډکشن ان اپریشن مینجمنټ کې واخلئ یا حاصله کړئ بل موږ سره هسټاریکل سمری آف اپریشنز مینجمنټ کې موږ سره مزید نور مختلف قسمه خبرې شته 1935 کې سټیټسټیکل سیمپلنګ اپلایډ ټو کوالټي کنټرول انسپیکشن سیمپلنګ پلانس دا ډاج اینډ رومنګ دا کانسیپټس ورکړي دي دی وایي چې بھئی که موږ زر پروډکټس تیار کړو نو د زرو پروډکټس ټولو کوالټي چک کولو نه بهتر دا ده چې موږ په 1000 یا په 1000 پروډکټس کې صرف د یو 10 20 30 50 پروډکټس کوالټي چک کو یا د 100 پروډکټس کوالټي چک کو چې هغه اوکې وي ټیک وي نو مطلب دا دی چې زموږ به نورم یعنی ټول 1000 پروډکټس به زموږ درست وي یا به صحیح وي 1940 کې بیا اپریشن ریسرچ اپلیکیشن ورلډ وار 2 کې چې کوم امپلیمنٹ شوی نو د هغې کانسیپټ PM بلیکرز اینڈ ادرز ورکړو او دا څه طریقې وي چې په ورلډ وار 2 کې د اپریشن یعنی د جنگ په دوران کې استعمال کړی وي نو هغه طریقې مونږ وایو چې تاسو په خپل پروډکشن پروسس کې اپریشن پروسس کې هم استعمالولی شي بهرحال دا بعضې خبرې داسې دي دا غټ غټ تیوریز دي په دې باندې ډېر خبرې شوي دي نو اوس مونږ مختصر وخت کې دونه خبرې په دې باندې نشو کولی خو اپریشن ریسرچ مطلب هم دغه دی چې تاسو یا پروډکشن اینډ اپریشن ریسرچ چې تاسو وګورئ څونه پروډکشن تاسو کوئ د کم سیزونو نه تاسو جوړوئ په هغې کې تاسو کوشش کوئ چې یاره داسې طریقې معلومه کوئ چې د هغې په ذریعه ستاسو کاسټ کم شي ستاسو د ریسورسز استعمال کم شي ستاسو خرچه کم نه کم راشي او تاسو کوالټي پروډکټس چې دی نو هغه ډیولپ کوئ هغه جوړ کوئ په 1946 کې بیا مونږ سره د ډیجیټل کمپیوټر استعمال شروع شو او دا مونږ سره جان
मैकली एंड जेपी एक्रेट چې دی نو هغه دوی دا کانسیپټ ورکړلو او تاسو ته پته لګیږي چې ډیجیټل کمپیوټر استعمالېدو سره کاروبار کې څونه اسانتیا پیدا کیږي. بیا لینیر پروګرامینګ دی جی بی ډینزک اینڈ ولیمز اینڈ ادرز دوی بیا دا کانسیپټس چې دی هغه د لینیر پروګرامینګ په باره کې ورکړل. خو بهرحال دا سټیټسټیکل میتھمیټیکل پروګرامینګز دي لکه 1947 1950s کې دا امپلیمنٹ شوي دي. نو چونکې زه خو خیر ډېر میتھمیټیکلز ټیکنیکس اور پروګرامینګ یا لینیر پروګرامینګ دی نه ډېر زیات خبر نه یم. خو بهرحال څوک سیلف سټډي دپاره کتل غواړي نو هغه تاسو بیا خیر دی په دې باندې ویډیو لیکچرز کتی شي نو هغې نه به تاسو نور هم لرنینګ وکئ. اینی هاو دا زمونږ د پروډکشن اینډ اپریشنز مینجمنټ د هسټري یو حصه ده چې د کوم نه پروډکشن اینډ اپریشن مینجمنټ یو کمپریهنسیو بک شکل اختیار کړی دی یا نالج شکل اختیار کړی دی. بیا 1951 کې کمرشل ډیجیټل کمپیوټر لارج سکیل کمپیوټیشنز وغیرہ چې هغه کولی شي دا شروع شو کمرشل ډیجیټل کمپیوټر او سپیری یونیواک 1951 کې دی دا کمپیوټر سیسټمز جوړ کړل او دی بیا د کمپیوټر سیسټمز په ذریعه باندې یعنی ډېر غټ پیمانه باندې په ډېره غټه سطح باندې یا په ډېر غټ لیول باندې دوی کیلکولیشنز کولی شو او دغه کیلکولیشنز یا کمپیوټیشنز په ذریعه باندې کاروباریانو خلکو ته یا غټو غټو کمپنیانو ته ډېره زیاته اسانتیا پیدا شو. ارګنایزیشنل بیهیویر جی ارګنایزیشنل بیهیویر څه ته وایي جی تاسو ته پته ده چې یو انډیویژول بیهیویر وي او یو موږ سره ارګنایزیشنل بیهیویر وي. نو ارګنایزیشنل بیهیویر نه مراد مونږ دا اخلو چې دا یو داسې بیهیویر وي چې په دې کې مونږ دا معلومو چې څنګه په یو ارګنایزیشن کې خلک یو بل سره کمیونیکیشن کوي یو بل سره خبرې کوي ارګنایزیشن څنګه طریقې سره خپل امپلایز ډیل کوي. لکه مونږ ویلی شو چې ارګنایزیشنل بیهیویر یا ارګنایزیشنل بیهیویر از د سټډي اف هیومن بیهیویر ان ارګنایزیشن سیټینګز یعنی په یو ارګنایزیشن کې تاسو دا معلوموي چې یو امپلای یا یو امپلای بل امپلای سره څنګه رویه ساتي تعلق ساتي یو لیډر هغه څنګه خپل فالوور سره تعلق ساتي رویه ساتي. نو دا چې د دوو یا د دوو نه زیاتو خلکو ترمنځ چې کوم تعلق دی رویه ده یا لین دین دی په یو ارګنایزیشن کې دا معلومول او بیا په دې کې که څه غلطي وي څه مشکلات وي هغه ریکټیفای کول ټیک کولو ته مونږ څه وایو ارګنایزیشنل بیهیویر وایو. او لاست ون په دې کې مونږ سره 1970 کې انټیګریټینګ اپریشنز انټو اوورال سټریټجی اینډ پالیسی یعنی هر یو کمپنی له پکار دی چې هغه کوشش وکړي چې اپریشنز پروډکشن اپریشنز دپاره په خپل سټریټجي او په خپل پالیسی کې داسې ځای ورکړي چې د هغې په ذریعه باندې ستاسو د ټولې کمپني ستاسو د ټول ارګنایزیشن چې څومره پروډکشن کیږي هغه په سټریټجیک لیول باندې وشي د یو خاص رولز ریګولیشنز مطابق وشي ریسورسز ضایع نه شي او کاسټ کم نه کم راشي. نو دا موږ سره یعنی دا ټولې خبرې چې تاسو را یوځای کوي دا خو چونکې ډېر شارټ مختصر خبرې دي هسټري او سمري ده نو دا ټولې خبرې چې را یوځای کوي نو تاسو سره څه جوړېږي جي پروډکشن اپریشنز مینجمنټ یو سبجیکټ یو نالج بک دا تاسو سره ډیولپ کیږي. نو ښه دا شو جي دې نه بعد ما تاسو ته شروع کې د انپوټس آؤټپوټس اور د انپوټس ټرانسفارمیشن یا پروسس او د آؤټپوټس په باره کې خبره وکړله. ګوره په یو ارګنایزیشن کې انپوټس څه دي پروډکشن پروسس کې انپوټس موږ سره څه راځي مین یعنی چې څومره هیومن ریسورسز موږ سره کار کوي هغه دویم مشین چې څومره مشینان موږ سره موجود دي هغه میټیریل مختلف قسم سیزونه دي چې هغه موږ پروډکشن لپاره استعمالو انفارمیشن که هغه موږ سره په کمپیوټرز کې دي که په ویب سایټس دي که په هر څه دي ٹھیک شو جی دا موږ سره انپوټس دي. ټرانسفارمیشن نه مراد چې دغه سیزونه راواخلئ او دا تاسو استعمال کوئ دلته دې دپاره پروډکټ ډیزاین جوړ کړئ پروډکټ پلانینګ وکړئ ولا پروډکشن کنټرول وکړئ مینټیننس وکړئ یعنی دا هر هغه طریقه ده چې په کم باندې مونږ د یو را میټیریل شکل بدلو او هغه را میټیریل شکل بدلولو نه بعد مونږ یو فینش ګوډ ته هغه یا فینش پروډکټ ته هغه کنورټ کړو چې کوم مارکیټ کې مونږ خرڅولو دپاره پیش کولی شو. ٹھیک شو جی نو اول انپوټ را جمع کول هغه بیا ټرانسفارم کول یا پروسس کول په هغې باندې
इंजीनियरान کار کوي، په هغې باندې مزدوران کار کوي، په هغې باندې بجلی استعمالیږي، په هغې باندې مونږه مشینری استعمالو، په هغې باندې مونږه مختلف قسمه ټیکنالوجي استعمالو تر دې پورې چې هغې نه مونږه نوي پروډکټس یا سروسز جوړ کړو. ٹھیک شو جی، دا مونږ سره د انپوټس ټرانسفارمیشن او آوټپوټس یو څو خبرې. اوس دغه اگزامپل ستاسو سره دلته کې موجود دي، تاسو وګورئ نو دلته کې پریکټیکل اگزامپل مونږ ته د انپوټس او د ټرانسفارمیشن او د آوټپوټس ملاویږي. دلته مثال په تور باندې یو کمپیوټر فیکټری ده، دا نمبر 1. نور مختلف اگزامپل دي، دا ګوره ټرکینګ فرم که ټرکونه جوړولو والا کمپنی وي، ډپارټمنټل سټور دی، دا مختلف اگزامپلز دي او دې ته مخامخ انپوټس ټرانسفارمیشن آوټپوټس دا ورکړی شوي دي. ګوره په دې کې مونږ سره که مونږ اگزامپل واخلو د کمپیوټر فیکټري، نو په دې کې ګوره انپوټس بدایي، مثلا هارډویرز، کمپیوټر میموري، کمپیوټر چپس، کیبورډز، کیسز، پاور سپلای، डी وی डी ड्राइव्स एंड सेंट्रल सर्किट बोर्ड एंड बोर्ड्स फॉर नेटवर्क एंड इंटरनेट एक्सेस एंड ग्राफिक्स वगैरह. د دې ټرانسفارمیشن به څنګه کیږي؟ اسمبلز یعنی دا مختلف حصے رایوزیشن، دینه به لیپټاپ جوړیږي، دینه به کمپیوټر جوړیږي، دینه به ډیسکټاپ جوړیږي، دینه به مانیټر جوړیږي، دینه به سکرین جوړیږي ایٹسیټرا. نو assembles components to meet computer orders including specialized orders for hardware and software وغیرہ وغیرہ. او اخر کې به تاسو ته آوټپوټ کې څه ملاویږي؟ یا به ډیسکټاپ جوړوي یا به لیپټاپ جوړوي. دا موږ سره د دې لپاره څه دي؟ یو اگزامپل دی. ٹھیک شو جی، دا چې ستاسو په ذهن کې وي. اوس د پروډکشن اینڈ آپریشن مینجمنٹ ترمنځ څه فرق دی؟ نو ډېر آسان دی جی. پروډکشن مینجمنٹ څه ته وایي جی؟ سیټ آف انټر ریلیټډ مینجمنٹ اکټیویټیز، د مینجمنٹ یو بل سره ریلیټډ تړلې شوی داسې مختلف قسمه کارونه چې په هغې کې مونږ پروډکشن کوو، په هغې کې مونږ مختلف قسمه شیان یا خدمات جوړو، هغې ته مونږ پروډکشن مینجمنٹ وایو. مطلب دا دی چې په پروډکټس جوړولو کې د مختلف قسمه مینیجرز چې یو بل سره ریلیټډ د هغوی څه کارونه وي، هغه ټولو کارونو ته پروسس ته موږ پروډکشن مینجمنٹ وایو. سمپل خبر به درته زه دا وکړم چې پروډکشن مینجمنٹ دې ته ویلی کېږي چې تاسو څومره پروډکټس جوړ کئ، څنګه پروډکټس به جوړوئ، او په څومره تعداد کې مقدار کې پروډکټس جوړول دي، د چا دپاره پروډکټس جوړول دي، څومره آرډر پوره کول دي وغیره وغیره. دا پروډکشن مینجمنٹ دی. اپریشن مینجمنٹ څه ته وایي؟ سیټ آف انټر ریلیټډ مینجمنٹ اکټیویټیز انوالوډ ان د کریشن آف سروسز. که چیرې تاسو غواړئ چې څه خدمات لکه جوړ کړئ، مثال په طور باندې یوفون دی یا زونګ دی یا ټیلینور دی یا سلام نیټورک دی یا افغان بی سم دی یا ایم ټی این دی وغیره وغیره اتصالات، دا ټولې مختلف قسمه کمپنیانې دي چې دوی سروسز جوړوي. نو سروسز جوړولو دپاره دوی څه کوي؟ مختلف قسمه پروډکټس، مختلف قسمه سروسز رایوځای کوي او د هغې په ذریعه باندې موږ ته سروسز راکوي. نو د دې سروسز جوړولو دپاره چې کوم پروسس پکار دی، هغه پروسس ته موږ آپریشن مینجمنٹ وایو یا هغې ته موږ آپریشن مینجمنٹ ویلی شو. ها بیا موږ سره ابجیکټیوز اف پروډکشن مینجمنٹ. ګوره د پروډکشن مینجمنٹ ابجیکټیوز څه دي؟ نو په دې کې ټولو نه اولنۍ موږ سره څه دي؟ رایټ کوالټي. ګوره کم پروډکټس یا سروسز چې تاسو جوړوئ چې هغه بهترین کوالټي وي، کسټمرز هغه خوښ کړي، هغه ایکسپټ کړي، د هغه ضرورتونه ترېنه پوره شي، هغه چې کمې پیسو باندې دا پروډکټ اخلي، هغه پیسو سره هغه پروډکټ هغه پرچیز کولی شي. ټیک شو جی، دا رایټ کوالټي ده. ټیک ده. رایټ کوانټټي څه ته وایي؟ مطلب دا دی چې په مارکیټ کې څومره ډیمانډ دی ستا د پروډکټس چې هغه عمره پروډکټس تاسو څه کوئ؟ پرچیز کوئ. اوس ډیمانډ نه زیات که تاسو پروډکټس پرچیز کوئ نو بیا به تاسو ته ډیمانډ نه زیات که تاسو پروډکټس جوړوئ نو بیا به مارکیټ کې ستاسو پروډکټس هسې پراته وي، خرڅېږي به نه، د هغې په وجه باندې به ستاسو انویسټمنټ ضایع کېږي، هسې به ستاسو هغه انویسټمنټ پروت وي په مارکیټ کې. لہٰذا کوشش به کوئ چې دومره پروډکټس تاسو جوړ کئ چې څومره په مارکیټ کې خلک ضرورت لري یا پرچیز کوي. ٹھیک شو جی، تھینک یو. دې نه بعد موږ سره objectives of production management کې رائٹ ټایم دی. ها په صحیح وخت باندې پروډکټس جوړول. ګوره مارکیټ کې موږ ته آرډر ملاو شو، ما ته وی چې لکه 2 ورځې کې به ماله آرډر پوره کې، 2 ورځې کې به ماله دا سامان را رسې.
کمپنی ته وایي. زه کمپنی د طرف نه نماینده یم، زه دکاندار ته ووایم یا دکاندارانو ته ووایم چې ټیک ته چې 2 یا 3 ورځو کې به تاسو ته زه سامان روړم. اوس زه څه کوم، زه راشم کارخانې ته، کمپنی ته، مینیجر ته ووایم چې مارکیټ نه ماته دومره خلکو د دومره پروډکټس آرډر راکړی دی، مهرباني وکړئ تاسو دا پروډکټ زر جوړ کړئ چې موږ 2 یا 3 ورځو کې دننه دوی ته دا آرډر پوره کړو، دوی ته دا سامان ور ورسوو. ټیک شو جي، دا رایټ ټایم دی. رایټ مینوفیکچرینګ کاسټ، کوشش وکوئ چې تاسو کم نه کم کاسټ په پروډکشن باندې یا د شیانو یا د خدماتو یا د سیزونو په جوړولو باندې راولئ. ستاسو کاسټ کم وي خو ستاسو پرافټ په هغې کې څه وي، زیات وي. زیات پروډکشن وکړئ خو چې تاسو کاسټ په هغې باندې کم راشي. ټیک شو، نو دا موږ سره ابجیکټیوز کې راځي. او دې نه علاوه ا فریم ورک فار مینیجینګ اپریشنز، یعنی اپریشنز مینیج کولو دپاره موږ ته څه ټیکنیکس، فنکشنز یا فریم ورک پکار دی، اصول پکار دی چې د هغې په ذریعه باندې مونږه اپریشنز یا سروسز جوړول هغه په صحیح طریقې سره مینیج کړو. ټولو نه اول پلانینګ څه ته وایي جي؟ هغه ټول مختلف قسمه اکټیویټیز چې هغه مونږ ته دا ښیي چې تاسو به په فیوچر کې خپل ګول څنګه طریقې سره حاصلوي، ترلاسه کوئ، به هغې ته مونږ پلانینګ وایو. ټیک شو جي. تاسو وایئ چې یاره زه مثال ایم ایس وکم، ایم فل وکم، پی ایچ ډي وکم، نو اوس هغه د ایم ایس، ایم فل، پی ایچ ډي کولو دپاره به ته په یونیورسټي کې ټیسټ ورکې، ته به هغه ټیسټ پاس کې، ته به هلته انټرویو ورکې، انټرویو به پاس کې، هغې نه بعد به ته 1 کال کورس ورک وې، سټډي به کې، سبجیکټس به وې، بیا هغې نه بعد به ته 3 کاله 4 کاله ریسرچ کې، هغې نه بعد به ریسرچ ته سبمیټ کې، یونیورسټي ته چینجز پکې راځي، هغه چینجز به کې، بیا هغې نه بعد به تاسو ډیفینس کوئ او هغه ډیفینس نه وروسته به تاسو ډیګري تاسو ته ملاویږي. یعنې 4-5 کالو کې به تاسو ته د پی ایچ ډي ډیګري یا د ایم ایس ډیګري ملاو شي. نو دا پلانینګ دی جي. ټیک شو. ارګنایزینګ څه ته وایي؟ څومره ریسورسز چې ته د خپل ګول اچیو کولو دپاره استعمالې، صحیح طریقې سره ارګنایز کول، صحیح طریقې سره په خپل ځای استعمالول چې ریسورسز ضایع نه شي، وخت ضایع نه شي، او مونږه د خپل ریسورس استعمالولو نه خپل پرافټ یا ګټه ترلاسه وکړو. کنټرولینګ څه ته وایي جي؟ کنټرولینګ دې ته ویلی کېږي چې وګورئ تاسو د خپل مقصد حاصلولو دپاره چې څومره هم کارونه عملي طور باندې پریکټیکلی تاسو کوئ په خپل ارګنایزیشن کې، وګورئ په هغه ځای کې تاسو نه چېرته څه مسله، تاسو نه څه مشکل، تاسو نه څه غلطي خو نه کېږي. که وي هغه مشکل وباسئ، که وي تاسو هغه پر خپل پرفارمنس سره، خپل سټینډرډ سره، خپل ایکچوال پرفارمنس مقایسه کوي، د هغې ترمنځ فرق وکوئ چې کوم ځای کې غلطي وي هغه غلطي ترې وباسئ، ټیک کوئ، او بیا د هغې نه بعد تاسو خپل اکټیویټیز مخکې یوسئ. او بیهیویر څه ته وایي؟ یعنی operation managers are concerned with how their efforts to plan, organizing and control affect human behavior. بالکل جی، زمونږ بیهیویر دی، زمونږ رویه ده، هغه متاثره کیږي د خلکو د مختلف قسمه اکټیویټیز په وجه باندې، که هغه کنټرولینګ اکټیویټیز وي، که هغه پلانینګ اکټیویټیز وي، که هغه ارګنایزینګ اکټیویټیز وي. لازمي د یو انسان بیهیویر یا رویه یا کړل سکل یا کارونه کول دا متاثره کیږي د مختلف قسمه لیډرز، مینیجرز په وجه باندې، ټاپ میډل لیول، لوور لیول مینیجرز په وجه. نو تاسو به کوشش کوئ چې داسې رولز ریګولیشنز، داسې پلانینګ، داسې کنټرولینګ، داسې ارګنایزینګ وکئ چې ستاسو د امپلایز په بیهیویر باندې پازیټیو، مثبت او ښه اثرات وشي چې هغې ورسره متاثره نشي. ټیک شو جی. نور دا چې دي نو دا به زه تاسو ته نیکسټ کلاس کې ډسکس کوم انشاءالله. امید دی چې تاسو ته به دا لیکچر نمبر 1 یا ویک 1 چې دی دا به تاسو به په دې باندې پوه شوي یئ. که څه قسمه کوېسچن وي، سوال وي، تاسو کمنټس کې کولی شئ. انشاءالله زه به کوشش کوم چې زر تر زره تاسو ته جواب درکړم. جزاک الله جی. خپلو دعاګانو کې ما یاد ساتئ. د الله په امان.